شپږمه سپاره اوم نمبر رکو سوره مائده دریم نمبر رکو شپږمه سپاره اوم نمبر رکو سورة المائده دریم نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل بیشک الله بني اسرائیل نه عهد واخیستلو وبعثنا منهم 12 نقیبا او مونږ قائم کړل په دوی کې 12 سرداران وقال الله انی معکم الله ورته فرمایل بیشک از تاسو سره یم لئن اقمتم الصلاة کچېرته تاسو مونځ قایموئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ وآمنتم برسلی او ایمان راوړئ په ما رسولانو باندې وعزرتموهم او تاسو د دوی تعظیم کوئ واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکوئ الله ته په قرض حسنه ورکولو سره لأکفرن عنکم زر دې چې مونږ به ضرور لرې کول ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه د ستاسو ولادخلنکم ضرور به مونږ تاسو داخل کو جنات باغونو ته تجري چې بهیږي من تحتها الانهار دې لاندې نهرونه فمن کفر بعد ذلک منکم پس څوک چې دې نه وروسته په تاسو کې کفر وکړي فقد ضل سواء السبیل په تحقیق سره هغه نیغې لارې نه بېلاره شو فبما نقضهم میثاقهم پس په سبب د ماتولو د خپلې وعدې د دوی لعناهم مونږ په دوی لعنت وکړو وجعلنا قلوبهم قاسیه مونږ د دوی زړونه سخت وګرځول یحرفون الکلم عن مواضعه دوی بدلوي الله کلام د خپل ځګینه ونسوا حظا مما ذکروا به او دوی هېره کړه هغه څه چې دوی ته په دې کې نصیحت شوی و ولا تزال تطلع على خائنة منهم همیشه به تاسو د ایوې نه ایوې په دغه بازۍ باندې مطلع کېږئ منهم د دوی الا قلیلا منهم مگر لږ شانتې خلک معاف دي فاعف عنهم پس تاسو دوی ته معافي کوئ واصفح او دوی ته درگذر کوئ ان الله يحب المحسنین بشک الله نیکی کوونکي محبوب ساتي ومن الذين او داغو خلقنا قالوا چې دوی وایي انا نصارى بشک مونږ نصارا یو اخذنا میثاقهم مونږ له دوی نه وعده واخیستله ونسوا حظا مما ذکروا به پس دوی هېره کړه صحیح څه چې هغه دوی ته نصیحت کړلی شوی و فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء پس مونږ واچولو دوی په منځ کې دشمني او بغض الى یوم القیامت ورځ د قیامت پورې وسوف زر دې ینبئهم الله چې الله به تاسو ته خبر در کی الله به تاسو دوی متعلق خبر در کی بما کانوا یصنعون هغه څه چې دوی کوي یا اهل الکتاب اے کتابیانو قد جاءکم رسولنا بشک تاسو خاطر زمون رسول راغه یبین لکم کثیرا مما کنتم چې تاسو ته بیانوي ډیر هغه شی تخفون چې تاسو پټولو من الکتاب الکتابنا ويعفو عن کثیر او د ډیرو خو تاسو ته معافي کوي قد جاءکم من الله پس راغه په تحقیق سره تاسو خاطر نور الله له طرف نور وکتاب مبین او ښکاره کتاب یهدی به الله الله هدایت ورکوي په دې کتاب سره من اتبع څوک چې تابعداري وکړي رضوانه د رضا جوړي سبل السلام سلامتیا والے لارو یخرجهم من الظلمات الله دوی راو باسی لتیارون الى النور رڼا ته باذنه په خپل حکم سره ويهديهم الى صراط مستقيم او دوی تلار خای اغنی غلارا لقد كفر الذين پتاکي سره کفر کړو خلقو قالوا چاچوي ان الله بشک الله هو المسيح اغه مسيح ابن مريم زوی مريم دے قل فمن يملك من الله شيئا تو ورته فرمای چې څوک د الله څخه کولای شي بیا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ادا چې الله
مرګ ورکی عیسی زوی د مریم ته و امه او مور یعنی بیبي مریم ته و من فی الارض جميعا او دا سچ پزمکه کې دی ټولو ته لله ملک السماوات والارض وما بینهما الله ملکیت ته الله سلطنت کې د سچ په اسمانونو او سمچ پزمکه کې دی او سچ د دې په منځ کې دی یخلق ما یشاء د پیدا کوي چې څه خوښ شي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې قدرت لري وقالت اليهود والنصارى او يهوديان عيسایان نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله زامن او الله خواږیو قلت ورته فرمای فلما يعذبكم بیا ولې تاسو سزا درکې به ذنوبکم په ګناهونو د تاسو سره بل انتم شر ممن خلق بلکې تاسو د الله په مخلوق کې بدترین یې یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي چاته چې خوښ شي ويعذب من یشاء عذاب ور کوي چاته چې خوښ شي ولله ملک السماوات والارض الله د پاره باچای د اسمانونو او د زمکو دی و ما بینهما چې دی په منځ کې دی و الیه المصیر او د طرف ته ګرځیدل دی یا اهل الكتاب ای کتابیانو قد جاءکم رسولنا په تحقیق سره راغی تاسو خاطر زمونږ رسول یبین لکم علی فطرة من الرسل چې تاسو ته احکام خای هغه طریقې باندې کم چې د رسولانو طریقه و ان تقوموا ادا چې تاسو قائم کئ ما جاءنا من بشیر ان تقولوا ادا چې تاسو وایي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر هغه چې تاسو وایو بند شوی دا د رسولانو راتګ او د یارا خوش خبری او یارا ورکونکو فقد جاءکم بشیر و نذیر په تحقیق سره تاسو خاطر هغه خوش خبری درکونکو او یارا درکونکو والله علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې قدرت لري.